नंबर 19 सूरत अन्नमल आयत नंबर 20 सफ़ा 603 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير او دها سری واشتا دمارغانو فقال نوی ویل مالیا سخبردا لا ارى الهدهد اذا نبی نما هدهد ام کانا یا هغده من الغائبین دغائبیننا لو عذبنه ذب ضرور سزا ورقمغتا عذابا شديدا سخت سزا او لأذبحنه يا بي العلومة او لياتيني يا بروري ماتا بسلطان مبين سخكار دليل فمكث پس وقت تركها غير بعيد لكشان فقال بأويل أحدت ما احاطه کړی ده بما فهغس لم تحط به چې احاطه نه ده کړی تا په هغې وجئتک او ما راوړې تا ته من سبأ د سبا د قبیلې نه بنبأ یقیني خبر انی وجدت بشکا ما امندله امرأة یوه ښځه تملکهم چې باچاهي کوي په دی و اوتیت او ورکړی شوی دی هغوی ته من کل شی هر یو ضروري څیز ولها و اوتیت او ورکړی شوی دغه ښځې ته من کل شی هر ضروري څیز ولها او د دې دپاره دی عرش عظیم ډېر لوی تخت بسم الله الرحمن الرحیم مخکنی آیاتونو مبارکو کې د حضرت سلیمان علیه السلام ذکر وشو چې هغوی د الله تبارک وتعالی ډیره شکریه ادا که چې الله تعالی ورباندې کوم احسانات او انعامات هغه کړي وو د هغې شکریه ادا که او بیا دعا وکړه چې یا الله ما ته داسې د اعمالو توفیق راکړي چې ته پرې رانه راضي شي او زه ستا عبادت گزار او شکر گزار بنده هغه جوړ شمه اوس الله تبارک وتعالی د سلیمان علیه السلام د حکومت د بعضو امورو ذکر کوي چې د سلیمان علیه السلام حکومت هغه څومره بهترین حکومت و د سلیمان علیه السلام به باقاعده د خپل رعیت د خپل قوم د افرادو تپوس کولو تر دې پورې چې په څه باندې حکومت و یعنی د سلیمان علیه السلام حکومت په جناتو باندې دغه شان په حیواناتو باندې د دې ټولو به باقاعده هغه تپوس کولو د سلیمان علیه السلام اوس چې کوم دی نو په مارغانو کې د هدهد مارغه د هغې د قبیلې د هغې تپوس کوي سلیمان علیه السلام باقاعده او وی چې یاره څنګه حساب دی هدهد هغه څنګه دی او څه شوه د هغې تپوس سلیمان علیه السلام کوي یعنی دومره ناشنا حکومت دی الله تعالی دې خبرې ته اشاره فرمایي چې انسانان خو څه کوي چې دا زناور په زناور خو څه کوي هغه الوتونکي زناور مارغان کارغان
بیا په هغې کې د خاص خاص نوعي او د خاصو افرادو باقاعده تپوس او معلومات کوي چې دا څه شو. دا سنت طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به باقاعده د خپلو ملګرو تپوس کولو، یاره پلان کې نشته، څه شو، چېرته تللی دی، ډېرې ورځې وشوې په نظر باندې نه راځي. نبی علیه الصلاة والسلام به باقاعده تپوس کولو، که بیمار به تپوس ته به ورغلو چې یاره څه شو زمونږ ملګری دی نه ښکاره کېږي. او حکومتي زندګۍ کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا د انبیاء کرامو سنت په بهترینه طریقه باندې هغه پوره کړي چې انبیاء کرامو څنګه باقاعده د خپلو ملګرو تپوسونه کړي دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکومتي سطح باندې باقاعده د خپل حکومت د افرادو باقاعده د غریبانانو د زنانو د دې ټولو باقاعده تپوسونه د هغې انتظام دی کړی دی. نن سبا دا ډېر حکمرانان وایي اوس خلک ډېر دي، موږ به د کم کم تپوس کوو. اوس خلک ډېر دي خو ستا حکومت وړوکی دی، او هغه خلک کم خو د هغې حکومت لوی وګورئ ښه دي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حکومت په 22 لاک مربع میل باندې دی. پاکستان څه شی دی، چین هم پکې راځي او افغانستان هم پکې راځي. دومره لوی علاقه دا جوړي او دا دومره لوی حکومت کې باقاعده هغه به تپوس کولو، خوب به د شپې نه کولو. د مدینې منورې په ګلو کې به ګرځېدو، کله به یو ځای ګرځېدو، کله به بل ځای ګرځېدو، بلکې ټول خلفای راشدین چې څومره پاتې شوي دي هغوی به باقاعده تپوسونه کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ابوبکر صاحب خلیفه دی. یو پیره ناشنا خبره لیکلې ده، ابوبکر صاحب وایي خلیفه دی او وایي لیسټونه تیار کړي دي چې پلانکۍ علاقه کې پلانکۍ غریب دی، د هغه ذمه داري به کم مالداره والي. پلانکۍ علاقه کې پلانکۍ پارلیمنټ یې کینولی دی، مالدارانو یو میټینګ یې جوړ کړی دی صحابه کرامو چې پلانکۍ غریب دی، د هغه د خرچې بندوبست نه کېږي، د هغه سره به څوک تعاون کوي، ماهانه به څومره پیسې څوک ورکوي. بیا چې دا خبرې ختمې شوې بیا وایي ځه اوس به دا وایو چې څومره کونډې دي د هغوی به څوک چې کوم دی نو باقاعده دا ټول نومونه یې لیکل، هر یو نوم یې باقاعده لیکلی و، کور یې لیکلی و، د هغوی د کور کس یې لیکلی و، هغه ته به یې مخکې د خادم نوم لیکلو، د تعاون نوم به یې لیکلو باقاعده، د هغې به یې تپوس کولو. حضرت عمر صاحب وایي ټول برابر شو. یو کور یو بوډۍ ښځه وه، هغه کونډه وه او د هغې هېڅوک هم نه و، نه د خرچې نه څه او نه د کور د سنبالښت، هغې ته مخې ته خانه خالي وه. ما یاره دا به څوک خانه خو خالي ده. ما وی چې د دې ده، ما وی که د دې څوک نه نو خیر زه به د دوه درې ووالم، ما نور هم اغوښتي خو ما وی د دې هغه دغه به هم زه والم، ذمهداري به هم زه والم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما دا کور معلوم کو چې کم حضرت ابوبکر صاحب لیکلی او محله یې لیکلې وه، ما معلومات وکړو نو هلته یوه کونډه ښځه واقعي وه. وایي زه لاړم د ورځې د هغې نه مې تپوس وکړو، ما ذهن کې دا و چې یاره د دې څوک خادم به نه وي، دا به څوک وي چې څنګه حساب کتاب به دا به غریبه څه وي. وایي زه چې ورغلم نو وایي ما تپوس وکړو که هغې نه، وایي هغې وایي او بچې زمونږ خادم شته خدمت ته راځي. امیر المؤمنین صاحب مقرر کړی، څه ناشنا خلک امیر المؤمنین صاحب خادم مقرر کړی. ما وی څوک دی؟ وایي پته نه لګي، څوک خادم راځي او خدمت هم کوي، وړه هم راوړي، خوراک څومره څیزونه وي هغه هم راوړي کله کله ځان سره چې کم شي او خدمت کوي. وایي ما وی څه ټایم راځي؟ وایي د شپې راځي، د شپې. دی وایي ماسخوتن مونځ نه پس زه لاړم، ما وی کېدی شي اوس راځي ډېر ساعته پورې ولاړم خو څوک رانلو. بیا وایي چې کوم دی نو سحر تیاره کې لاړم د مونځ نه مخکې، هغه ټایم هم څوک نو ما دا څوک دی او څه ټایم راځي، دا څه حساب کتاب دی. حیران پاتې شوم. یو پیره مې وایي قصد وکړو، وایي ما وی ټوله شپه دلته پټه تېروم، ټوله شپه، د شپې خو به یو ټایم خامخا راځي. وایي بس ټوله شپه هلته کې یو ځای کې پټ ولاړ یم. وایي داسې د شپې د نیمې نه چې ور واوړېده درېیمه حصه شروع شوه د تهجدو ټایم، یو کس راښکاره شو. ما ویم دکه دی مخې هغه چې کوم دی نو په څادر باندې په پلو باندې داسې پټ کړی دی، سترګې صرف ښکاره کېږي او دې بوډۍ ته یې دروازه وواله. دا بوډۍ تهجدو ته پاڅېدلې وه، دې دروازه کولاو که هغه ورننوتو. زه ورپسې ډایرکټ چې کوم دی نو ورننوتم. چې ورننوتم ومې کته
دا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لګیا دی جاروی راغشتي ده او دا هغه بوډۍ کور جارو کوي د هغې څومره لوښي دی لګیا دی هغې راغونډ کړي دي هغه وینځلو ته ایښي وینځي هغې ته اوړه تیاروي هغې ته خوراک تیاروي هغې ته وایي مورې ته خپل عبادت کوه دا وایي زه حیران پاتې شم ما وایي ابوبکر صاحب ته ووایي چې جي دا خانه تاسو دې دپاره کوله خالي پرېښي وه وایي ما ته یې وایي دا زما ستا راز دی د ما په ژوند د دې خبرو ذکر چاته ونه